یو بل سوال کړی دی چې یو امام مسافر وي او هغه پسې بعضې مقیمین ولاړي او بعضې مسافر ولاړي، امام د 2 رکعاتو په ځای 4 رکعاته وکړي. نو که چېرته 4 رکعاته یې وکړه نو د امام خو دا 2 رکعاته وروستني نفل شو او هغه د مسافرو هم دا 2 رکعاته نفل شو، 2 رکعاته مخکینی فرض ادا شو او پاتې شو چې کوم مقیمین مقتدین دي نو د هغې منځ نه دی شوی، ځکه چې د هغې 4 رکعاته فرض دي او دلته د امام 2 رکعاته نفل دی. اقتدا د مفترض متنفل پسې نه صحیح کېږي. دغه مقتدیان چې کوم مقیمین دي هغې به د خپل منځونه بیا راګرځي. السلام رحمت الله وبرکاتو. یو سوال کړی دی د سردردۍ د دم په باره کې، نو د سورة مریم کاف ها یا عین صاد دغه سورت د اولنی 4 آیاتونه دا د سردرد لپاره ډیر مفید دي. دغه ځای پورې واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا او وبالحق انزلناه وبالحق نزل، دغه آیات کریمه هم مفید ده. او د ماشومې د ذیل په باره کې دغه آیاتونه مفید دي. ولقد فتنا سلیمان والقینا على کرسیه جسدا ثم اناب، او سنور آیاتونه دي. وجوه یومئذ مسفره ضاحکة مستبشره. بیا ورپسې نور آیاتونه دي. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. دغه آیاتونه چې ساختونو کې ولیکلی شي او د ماشومې ته ورکړی شي تقریبا 2 ورځې نو ښه به شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو سوال کړی دی د سجده سهو باره کې. نو سجده سهو چې کله په آخري قاعده کې سړی کښېني عبده ورسولو پورې ووایي نو بیا به سلام وګرځئ، بیا هغې نه پس به 2 سجدې وکړي، بیا به تحیات شروع کې آخره پورې به ورسئ، بیا به سلام وګرځئ. یو بل سوال کړی دی چې یو کس دی د هغه 2 ښځې دي، د یوې ښځې نه 6 زامن دي او د بلې نه 2 زامن دي. نو چې هغه وفات شي یا وفات شوی نو میراث د میندو په حساب نه تقسیمیږي، بلکې 6 زامن چې دي نو دوی ته به 6 برخې ملاویږي او 2 زامنو ته به 2 برخې ملاویږي، او د هرې مور خپله جدا جدا برخه ده، د هغې 8مه برخه کېږي په ټول مال کې. هغه 8مه برخه به بیا د دې 2 ښځو منځ کې تقسیمیږي. السلام رحمت الله وبرکاتو. یو ورور مخکې سوال کړی و د تشهد د مسلې په باره کې. وایي مونږ ډېر داسې کړي دي چې امام سره تشهد باندې ناست یو، اوله قاعده کې به امام 3 رکعات ته پاسېدلی دی، مونږ تشهد نه دی پوره کړی، پاسېدلی یو. نو ستاسو منځونه شوي دي، ځکه چې تاسو د امام په متابعت کې او که مقتدی نه غلطي موشي، داسې غلطي چې هغه موجب د سجده سهوي، هغې سره سجده سهو لازمیږي، خو د امام د متابعت د وجه نه د باندې سجده سهو نشته ده، سجده سهو دنه ساقط ده، نو منځونه هم شوي دي. بل سوال کړی دی چې یو کس څه شی خرڅوي او مثلا غیر قانوني په یو ځای کې ولاړي او بیا شرطي والا راشي او دی ته وتښتي او سامان پرېږدي، نو هغه سامان خو چاته جایز نه دی، بلکې هغې پسې به خپل مالک واپس راځي او خپل مال به اوچتوي، او که نه نو دی به یې پرېږدي، دی به نه اوچتوي. هغه راوړل او هغه استعمالول دا جایز نه دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو سوال کړی دی چې اوبه یې د هغې سر بند دي او د شپې سر یې لوس شوی او بیا په هغې کې څه شی وغورځېږي، نو که نجاست پکې وغورځېږي او اثر د نجاست پکې ښکاري نو بیا خو هغه قابل استعمال نه دی، او که نه نجاست پکې نه وي، هسې څه شی پکې غورځېدلی پاک شی صفا شی نو هغې سره خو اوبه نه ګنده کېږي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس لاره کې په سفر باندې رواني
او د یو ځای کې چاته جمع ورکړي بیا اودسه، نو که هغه ټیم کې ورته معلوماتو شو نو خلکو ته به خبر ورکوي، او کنه معلومات ورته رستو شو بیا هغه خلک نابلده او د هغې سره بیا ملاقات نشي کېدی، نو بس دا هیر او نسیان دی، په دې باندې الله د ده ګرفت نه کوي، دی به صرف خپل مونځ را وګرځوي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس وفات شي او د هغه جایداد وي، جایداد کې د ښځو حصه ده، که چېرته اولاد وي نو بیا یعنی د مړي اولاد وي نو بیا د ښځو اتمه حصه ده، او که اولاد نه وي نو بیا څلورمه حصه ده، نو که یوه ښځه وي نو د هغې څلورمه ده، او که څلور ښځې نو هغه څلور واړه په هغه څلورمه برخه کې شریک وي، بیا چاته په کاروبار ورکوي او کار څه پې کوي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس چاته پیسې ورکړي او دا یې ورته ویلي چې 5% ګټه به راکوي، نو 5% مطلب دا دی چې 95% ګټه دا ستا ده او 5% زما ده، دا خو جایز ده. او پاتې شو د تاوان خبره، نو تاوان ټول د پیسو په مالک دی. د عوامو کې دا مشهوره ده چې دا پیسې مې تا ته درکړې ته په کاروبار کوه، ګټه او تاوان شریک، دا غلطه خبره ده. هغه کس چې دی چې هغه ستا پیسې چلی نو هغه مزدور دی، په مزدور باندې تاوان نه وي، که تاوان وشو نو تاوان ټول د پیسو په مالک دی، او نور ګټه چې څنګه دغه کړي خبره یې کړي مثلا په نیمه باندې یا په دریمه برخه یا په څلورمه برخه یا په لسمه برخه، نو دا جایز دی. یو بل سوال کړی دی چې یو کس بل ته کالدارې ورکړي دي 10,000 روپۍ، اوس هغه قرضدار ورته وایي چې زه تا ته مثلا افغانۍ در کوم، دا افغانۍ واخله او لاړ شه سراب سره کالدارې کړه. د چې کومې پیسې ورکړي نو حق د هماغه پیسو دی. شرعي مسله دا د تقضى الديون بامثالها، قرض به په خپل مثل باندې ادا کېږي. نو چې تا ته کالدارې درکړي ته به کالدارې ورکوي، او بالفرض که چېرې تا سره کالدارې نه وي افغانۍ ورکوي، نو بیا په کومه ورځ باندې چې ورکوي نو په دغه ورځ باندې چې کوم ریټ وي نو د هماغه ریټ په حساب باندې به یې ورکوي. دا به ستاسو د هغه په منځ کې نوی عقد شي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس بل ته پیسې ورکړې وي د کاروبار دپاره، او دې کس ورته ویلو کاروباري چې کله ته ما نه پیسې غواړې ضرورت دې وي نو دغه وخت کې به ما ته یو میاشت مخکې وایي، نو د لاکډاون د وجې نه د هغه پیسې بندې شوي دي. د لاکډاون د وجې نه خو ډیره دنیا متاثره شوې ده، اوس که دی سختی کوي ورسره او دی خپلې پیسې غواړي نو دا غلطي کوي، بلکې انتظار دی ورته وکړي، لږ مهلت دی ورکړي، هغه چې پیسې پیدا کړي د مارکیټ نه یې راوباسي بیا به درته ورکړي. دویم کلیپ هم کړی دی، د دویم او د اول ماغه یو خبره ده. او د دریم سوال جواب دی دا دی چې مطلق قرائت فرض ده، فاتحه هم قرات ده او سورت هم قرات ده، نو مطلق قرائت فرض ده او تعیین د فاتحه هم واجب ده او زم د سورت یو ځای کول د سورت هم ورسره واجب دي. نو که یو سړی د قرآن کریم د هر ځای تلاوت وکړي، که هغه فاتحه وي او که بل سورت وي، د هر ځای تلاوت چې وکړي نو فرض ادا شو. البته تعیین د فاتحه دا جدا خبره ده، دام واجب ده، او سورت یو ځای کول د الحمد سره دا هم واجب دي. نو که چرته فاتحه پاتې شي سورت وای نو هم سجده سهو لازمیږي، او که فاتحه وای سورت و نه وای یا مثلا سورت وای فاتحه و نه وای نو دواړو سورتونو کې مون سجده سهو سره صحیح کیږي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس د سحر 2 رکعاته فرض هغه تشو کی او بیا ورته رسته معلوماتو شي دا خو ما تش کړی دي، نو چې تشي کړی دی هغه نه دی شي ته به دغه قضا راوړي. یو بل سوال کړی دی چې یو جمع شوی په جمعات کې دویمه جمع کوي
نو دویمه جمع د پاره اقامت ضروری نه ده او که چا وکي اقامت نو پروا نه کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی وای چې یو خبره مې واورېده چې ټي وي قتل دا ګناه کبیره ده وای زه ګورم خو صرف خبرونه په ګورم. اول دا شی په کور کې ساتل ګناه ده، په خپل دفتر کې په خپل ځای کې ساتل ګناه ده، او بل فرض کې بیا د یو سړی سره صرف خبرونه په اوري او خبرونه هم نارینه وای نو بیا ګناه کبیره نه ده، خو بیا هم بهتر نه ده. په ریډیو باندې خبرونه اوریدل پکار دي، او که زنانه خبرونه وای یا مثلا نور ډرامې وغیرہ فضولیات پکې سړی ګوري نو دې کې شک نشته چې ګناه کبیره ده. او بل سوال کړی د مزاربت په باره کې. نو د مزاربت په باره کې چې کوم جواب ما کړی اوس هم هغه جواب ده. ګټه کې چې څومره دوی دغه کوي حصې مقرر کوي په نیمه باندې، په یوه برخه، په دوه برخو، په درې برخو، دا جایز دي. او پاتې شو تاوان، نو تاوان د پیسو په مالک ده. په مضارب باندې تاوان نشته ده، هغه عامل ده، مزدور ده، او په مزدور باندې تاوان نه، پیسې پر تاوان پر رب المال وي، د پیسو په مالک باندې وي. دا مسله ټولو فقهاو نقل کړې ده. یو بل سوال کړی دی وای تاسو یو کس ته جواب وکړه، هغه کس په سعودي عرب کې پاتې کیږي نو هغه د سجده سهو باره کې تپوس کړی وو. نو ما جواب ورکړ چې الته تاسو امامانو پسې مونځ کوئ او هغه په خپل طریقه باندې سجده سهو کوي، نو تاسو مونځ صحیح دی، ورپسې تاسو چې کله مونځ کوئ یوازې نو په خپل طریقه باندې سجده سهو کوئ. نو دلته یو کس اعتراض وکړ. هغه اعتراض کوونکی ته وایي چې المعترض کالاعمى، د معترض مثال په شان دړون ده، بې ځای اعتراض کوي. هغه چې یو حنبلي عالم پسې مونځ وکړ نو ما به ورته څه ویلې په جواب کې چې مونځ دې ونه شو، جاهل مرکبه دغه سجده سهو ما وی چې دواړه طریقې په احادیثو کې راغلي دي، نو چې هغه په خپل طریقه باندې سجده سهو کوي نو ته ورپسې مونځ کوي نو ستا مونځ ورپسې صحیح دی. یا یو حنفي عالم جمع ته مخکې شوی دی، حنابله ورپسې ولاړ دي او دوی سجده سهو وکړه په خپل طریقه باندې، د هغې مونځ ورپسې صحیح دی. نو دا څلور واړه مذاهب دا په حقیقت کې یو مذهب دی، او د دوی دا اختلافات چې دي نو دا فروعي اختلافات دي. ما درته وی چې هغه طریقه په احادیثو کې راغلي او دام راغلي ده. تم دار چانه چې څه خبره واوري دلته په ګروپ کې را شیر کی.